زم او جمعات په شهید کوم او یا به زه قرآن شریف به شهید کوم. پتن لګي زموږ د چرته نه چا راوستو. شروع په نام د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربان دی. ملګرو زلنان وخار ده کله پیرپیې دی بیله کورونه دلته یو وړه غونې مسله راغلې ده. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د کلي زما تمام اوریدونکو لیدونکو ملګرو ټولو ته په جمع السلام علیکم. عزتمندو زمونږ د دې کلي رقبه آبادي ډېره زیاته ده او دا جنازګاه چې دوی ته فند منظور شوی د جنازګاه په توفیل منظور شوی دی، لہذا دا جنازګاه دې برقرار وساتلی شي. بیا خو زه د کلي د مشرانو چیرمنانو خاص کر شوکت صاحب، عرفان غفور صاحب او ارشد انور صاحب شکریا ادا کوم چې موږ ته په دې جنازګاه یو مسله جوړه شوې وه، نو هغه موږ کلي مشرانو ته پیش کړه. هغوی خو تاڼې ته لړو په اتفاق سره راسره او تاڼه کې موږ دا مسله حل شو او جنازګاه بلډینګ موږ ته په جنازګاه باندې پاتې شو. نو که تاسو وګورئ نو موږ سره دلته کې تقریبا 200 میټره باندې دی خو 200 میټره دی خو او مخامخ سټیشن نو موږ سره جمعتونه 3 دي او زموږ تعداد لکه دی جمعتونو لپاره صحیح دي، بس خمدار جمع پکې کیږي. نو دلته کې موږ ته شدید ضرورت چې کوم هغه د جنازګاه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډاکټر عمران دغه لکه جلسه وه، مونږ ورته مطالبه وکړه چې زموږ لپاره جنازګاه ویزې شته. عبدالرشید بی ورته چې اوزې شته 50 لک روپۍ دا د جنازګاه دپاره منظور شوي وي. بله دا جنازګاه چې جوړه شوه نو دې کې عقاري صاحب دلته کې کوټې موټې شروع کړي. مونږ دلته جرګه راغونډه کړه چېرې دې کې به نور څه نه کوي پوه شوې. هغه پکې د هغې باوجود پوه شوې هلته کوسلخانې جوړ کړي، د چاردام دونې جوړ کړه پوه شوې پټ په پټه پابند ور باندې. ها دا محراب یې جوړ کړی دی. نو حکومت څه غریب نه و چې دا مدرسه لا جومات وی، نو دې کې به د بیخ نه بنیاد سره به محراب او منبر راختی وی پوه شوې. نو زموږ د کلي مشرانو له دا خوا دی او افسر بالا علم چې دغه سړي په موږ باندې ډېر غټ بلیم لګولی دی. موږ څه کافران یو، شکر د مسلمان په کور کې پیدا شو، وخت کې مو بانګ ویلی شوی دی پوه شوې. نو موږ دا د غلط حرکت خو به یو هندو مونږ کې خو موږ له د هندو نه په ښکته نظر وکتل. نو مهرباني دې وشي د دې کاري دې مخنیوی وشي او دې دا هغه سوړیاخیو نه راغلی او دلته مشري کوي ولې یې کوي مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ټولو خپلو کلي مشرانو له ناظمانو له نو ټول خپل کلي مشرانو له د زړه نه سلام وایم او د سلام نه بعد د عرض کوم چې د بیلې د خلکو خو ډېر نورم دغه پاتې دي، خو دا ډېر ضرورت څیز و چېرې د بیلې والا یو جنازګاه جوړه شي. ولې چې زموږ د کلي دا ټول جنازګۍ کله ټاپ خیلو له او کله مسکین خیلو له او کله جنګی بابا له او مېلمانه و ډېر به دغه کېدل. نو موږ په دې خپله جنازګاه ډېر خوشحاله چې دلته موږ له حکومت جنازګاه جوړه کړه، الله دې خوشحاله کړي. خو دې کې بیا پټ پټ داسې یو سړی رالو چې هغه پکې ځان نه پټ پټ راته محراب هم جوړ کو او ممبر هم پکې جوړ کو، دیوالونه هم پکې راته وواله. اوس یې موږ باندې داسې په غونډ بیله باندې داسې فتپه لګولې ده چې زه خو خپله جومات خادم یم، زه خو چې وړه غوندې پړم د قرآن شریف صحیح کوم صفایي روزانه کوم، الله پاک را باندې کوي. هغه وړه غوندې کترم زر او چته کوم ښکلی کوم یو سیل، نو زه به زونه زوی حرکت به کوم چې زه به ځم او جومات به شهید کوم او یا به زه قرآن شریف به شهید کوم. نو مهرباني وکړئ دا کاري صاحب د خپلو کلي مشرانو نه خواهش کوم چې د دې مخنیوی وکړي. ټولو مشرانو چې کومې خبرې وکړې دا ټولې سمې دي، حقیقت باندې مبني دي. کاري صاحب پتن لګي زموږ د چرته نه چا راوستو، زموږ د جنازګاه دا بلډینګ یې راته ګډ وډ کو. موږ دا ویل غواړو چې په فند د جنازګاه بلډینګ د جنازګاه دی، نو دا د موږ د جنازګاه د پرېږدي جومات کې راته نه بدلوي. ولې زموږ نور مولیان صاحبان بیا وایي چې دې کې جنازه نه کېږي مکروه ده، نو بیا موږ میدان له ځو. بس دغه کاري صاحب سره دا ریکویسټ زموږ چې جنازګاه بلډینګ دې موږ ته پرېږدي. مونږ نن دا غونډه د دې دپاره وکړله دوباره مونږ رالو دې جنازګاه له او زموږ په دې کلي پسې یو پراګنډه خوره شوې وه. ډېر په فیسبوک باندې ما خپله وکتله، ډېرو مشرانو وکتله. دا ځای د کلي مشرانو وقف کړی د مدرسې او جنازګاه دپاره. د کلي مشرانو دا فیصله وکړه چې پهله موږ له جنازګاه ضرورت دی دا جوړه شي، بیا به مدرسه جوړه کړو. چونکې د پرویز خټک صاحب دی د فیملی د الله قدر وکړي، هغوی راته دا جنازګاه جوړه کړله او د کلي د ټول علاقې د پیرفیي او د بیلي کورونو یو شان مشترکه د ناظمانو سره په صلاح دا جنازګاه جوړه شوله
او د هغې نه بعد دلته یو مولانا صاحب راغلی و چې هغه به وي زه به پکې دلته د دین دعوت خلکو ته ورکوم ستاسو ماشومانو ته به زه دلته کې علم خورومه. مونږ ټول مشران خو نه خو څو چند کسانو دا وی چې زه خو استاد یو راغلی دی دلته کې دی پکې وي او چې ماشومانو ته سبق ښیي نو یا په جومات کې ښودلي وي یا په دې جنازګاه کې ښودلي هېڅ خبره نه ده. بیا څو ورځې بعد یو جنازه زمونږ د یو مشر رالیله چې هغه ډېره درنه جنازه وه چې کله مونږ دغې جنازې ته رالو ولې چې جنازګاه ته سړی ډېر نه ځي خلک په هر سړی په خپل کار روزګار وي چې رالو په دې کې دیوالونه والي شوي وو په دې کې کمرې جوړې وې په دې کې کو زمونږ کیمرامین صاحب راواړی یو ارضي محراب جوړ شوی و چې د هغې په تعمیر کې د هغې محراب څه سیسټم نشته دی نو دغه کمرې دي دا کیمرامین صاحب راواړی دا کمرې چې کله دوی جوړې کړې وي نو دا د خپل ځان دپاره یو دفتر مې وی جوړ کړی دی یوه کمره ده چې په دې کې به زما کتابونه پراته وي نو په هغې د غونډ کوم کلي علاقه ټوله متفق شوله وی چې زموږ جنازګاه تنګه ده چې څنګه دغه جنازه وشوله نو هغه د دې جنازګاه نه بار وشوه. نو بیا مشرانو ووی چې دا مونږ له پکار چې دا کمرې مونږ ختمې کړو زمونږ جنازګاه تنګه ده د استاد دا کمرې د دې خلکو نه بغیر وینا جوړې کړي دي او د دې څه مقصد نشته. په هغې باندې ټول مشران متفق شول د کلي ناظمان یې راوغوست او هغه علم یې راوغوست او دلته په یو جرګه وشوله چې دا کمرې ممرې دا هر څه مونږ ختمو مهرباني وکړه د دې نه بعد چې ته په دې کې څه قسم کار کوې نو ته به د دې کلي د عوامو نه تپوس کوې. د هغې باوجود هغه پکې یو بله کمره راواچوله بیا د کیمرامین صاحب خوا راواړی چې هغه پکې غسلخانې شروع کړلې نو هغې باوجود بیا مشرانو دا سوچ وکړه چې یاره دا سړی قبضه لګوي او که دې دلته کې موږ له دین خورولو له راغلی دی نو لخوا مونږ دا ریکوست دی هغه مولانا صاحب ته چې هغه ځای په ځای باندې په مدرسو ګرځي او مولیانو صاحبانو ته وایي چې یاره دوی د جومات شهید کړی دی او د قرآن مجیدونو بې غرمتي کړې ده نو الله پاک دې زموږ د لاسونو نه داسې کار نه کولی کوي مونږ په دې قرآن ایمان راوړی دی مونږ په سینو کې پراته دي دې عالمانو زمونږ د بچي سینې ته دا قرآن کوز کړی دی مونږ خو په بېلمازه چې اودس هم نه نو مشرانو راله ویلي چې قرآن له به ګوتې نه وړي نو دغه زمونږ د جومات خادم هغه رالو هغه قرآن مجیدونه دلته کې چې په کمې خاورې پرتې وي کم په دې پوړونو باندې اوسه خاورې پرتې وي نو هغې نه موږ ویډیو کړې ده هغه هم اوسه موږ شیر کوو نه د قرآن بې غرمتي شوې ده نه دلته کې جومات وران شوی دی دا جنازګاه وه په جنازګاه کې هغوی د یو قبضې په شکل ځان ته کمرې جوړې کړې وې او هغه قبضه ورله دې عوامو ختمه کړې ده او د هغې نه پې باقاعده هغوی یو تهمت ولګو چې دا تاسو جومات شهید کو او تاسو د قرآن مجیدونو بې غرمتي کړې ده نو الله پاک دې موږ نه داسې نه کولی کوي دا ښکلي سپینګیري چې څونه ولاړ دي په دې کې به زه یو قسم داسې نه وي چې هغه د قرآن په بېلمازه لاس باندې قرآن هم راوالي نو زه نور خپلې خبرې راټولوم